مونږ که وګورو نو اکثریت چې کوم مسلمان ممالک دي هغه په تکالیف کې دي او دغه شانتې سیلابونه چې دي او دغه شانتې عذابونه عذاب خو ته نشي ویلی خو مطلب تکالیف چې دی به مسلمانانو ډېر راځي دا په کافرو ولې نه راځي د بونیر دی دا سیلابونه چې کوم راغلي دي سوات دی صوابۍ ده کراچۍ ده دا ټول چې دي نو دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. یعنی موږ د دې خبرې نه انکار نشو کولی چې قرآن او حدیث وګورو چې څومره آیتونه دي په هغې کې الله فرمایي چې دا ستاسو د لاسو کمایي ده، لهذا څه عذاب چې میلاویږي نو دا به د لاسو د کمایۍ او د بدعملۍ نتیجه ده. د دې خبرې نه انکار نشو کولی. که موږ په سوشل میډیا فحاشي وګورو، په ټیک ټاک باندې یا په ټولو څیزونو باندې وګورو نو دا من حیث القوم اختیار شوی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. پودکاسټ وذ سجاد د یو نوی اپیسوډ سره حاضر یم. زما سره نن سټوډیو کې ډېر قابل انسان یو پی ایچ ډي سکالر سینیر عربک ټیچر او مولانا صاحب زما سره موجود دی. مولانا اعجاز الحق مولانا صاحب تاسو ته مونږ په سټوډیو کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني، جزاک الله، شکریه ستاسو د بلنې او ستاسو د دغه پیرزونې چې تاسو مونږ راوغوښتو، ډېره مهرباني. زمونږ پودکاسټ سپیشل نن د دې لپاره دی مونږ وکتل بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، صوابۍ کې، کراچۍ کې ټول پاکستان چې دی هغه د سیلابونو ډک دی. آیا دا سیلابونه چې دي دا زمونږ د اعمالو وجه ده مونږ باندې ازمایش دی که دا عذاب دی؟ نو سپیشل اپیسوډ زمونږ دې باره کې دی. مولانا صاحب شروعات پر دې نه وکړو چې دا راته ووایي چې دا عذابونه، تکالیف، مصائب دا چې راځي نو دا د دې لکه وجه څه دا ولې راځي او قرآن او حدیث ته دې باره کې څه وایي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم. نو که مونږ وګورو نو زمونږ په حیثیت مسلمان خدا عقیده ده چې هر څه کوي هغه څوک کوي؟ الله رب العزت کوي. که تکلیف راځي، که مصیبت راځي، که خوشحالي راځي، که هر څه راځي نو دا زمونږ د ایمان جز دی. د دې نسبت مونږ بل چاته نشو کولی، نو دا زمونږ ایمان. نو د دې دوه مقاصد کېدی شي. د الله چې کوم یعنی کارونه دي نو هغه د حکمت نه خالی نه وي. بالکل. نو یو دا کېدی شي چې آیا دا زمونږ د بدو اعمالو نتیجه ده. دویم دا کېدی شي چې دا زمونږ د اعمالو نتیجه نه ده بلکې الله زمونږ امتحان لري او مونږه نیکس درجې ته پروموټ کوي. مونږ که وګورو نو اکثریت چې کوم مسلمان ممالک دي هغه په تکالیف کې دي او دغه شانتې سیلابونه چې دي او دغه شانتې عذابونه عذاب خو ته نشي ویلی خو مطلب تکالیف چې دی به مسلمانانو ډېر راځي دا په کافرو ولې نه راځي؟ که مونږ قرآن او حدیث وګورو نو په تاریخ کې چې څومره عذابونه تیر شوي دي عذابونه نو هغه که مونږ وګورو نو قوم سمود په هغوی چې کوم عذاب کافرانو غیر مسلمو عادیانو عذاب راغلی، دغه شانتې د لوط علیه السلام په پیغمبرو د هغه په قوم عذاب راغلی، د شعیب علیه السلام اصحاب الایکا په هغوی عذاب راغلی، دا ټول کفارو. او که نن سبا وګورو نو هم دا عذاب صرف په مسلمان نه دی. یعنی عذاب لفظ می استعمال کو خو پسې پوش دا بیل شی دی چې ازمایش دی. که مونږ عذاب په دغه کې والو نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې کله هغوی د الله نه دعا وکړه چې زما امت په یو داسې عمومي عذاب باندې مه هلاکوي چې هغه راشي عذاب او زما ټول امت ختم شي، داسې نه کېږي. او کوم تکلیفونه مصیبتونه چې راځي دا خو هغه جزوي واړه واړه او الله مقرر کړي چې هغه په مونږ او تاسو باندې راځي. بیا که مونږ وګورو نو الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی سورت عنکبوت کی هغه الله فرمایي چې فکلن اخذنا بذنبهم فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. دا خلق چې دا کافران تاسو وی چې په کافر الله وی دا موږ د خپل ګناهونو په وجه باندې راونیول، په چام د چغې عذاب راولېګو، په چا د سیلۍ طوفان، په چا د اوبو عذاب راغی.
نو هغوی په هغې کې څه شول هلاک شول. اوس موجوده دنیا وګورو نو وایي چې څومره سر غټي نو دومره یې دړ غټي. نو که مسلمان دی نو وایي چې څوک چاته ډېر ګران هغه ته ډېر قاریږي. نو مسلمان باندې یعنی آزمایش راځي، عذاب نه آزمایش راځي. نو دا الله رب العزت مونږ ته یاد دهاني کوي. او څنګه چې ما ووی چې د اعمالو نتیجه ده یا دا د مسلمان د درجاتو د چوتولو دپاره د بونیر دی د سیلابونه چې کم راغلي دي، سوات دی، صوابۍ ده، کراچۍ ده، ټول چې دي نو دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. دوه خبرې دي. یو 3 الفاظ استعمالیږي: مصیبت، آزمایش او عذاب. که مونږ وګورو دې ته مونږ په مسلمانانو چې څومره راځي دې ته به مونږ یا مصیبت آزمایش وایو، یعنی څومره چې مونږ ته د قرآن او د حدیث نه معلومیږي. ولې چې څومره قرآن کې الفاظ استعمال شوي نو الله فرمایي ولنبلونکم بشیء. بلا وی یعنی تکلیف کې خلک اچول، یعنی د عذاب لفظ نه دی استعمال شوی. نو معلومه دا شوه چې زما اولنۍ خبره چې دلته دا تکلیف مصیبت د مسلمان د درجې اوچتولو دپاره دی، نه عذاب. نه نو دا قرآن او حدیث کې دام دي کنه چې مطلب چا قوم چې دی هغه مطلب بد عملونه شروع کی، خراب کارونه شي کوم عذاب راوړي. بالکل جی بالکل دا سه هم ده. نو ما دلته د مسلمانانو صرف د دې خبره وکړه، باقی د ټولو نه زیاته حصہ چې دا هغه په د عمل په نتیجه باندې ده. قرآن او حدیث کې مونږ وګورو یعنی څومره چې مونږ ته بیا تکلیف میلاویږي، عذاب میلاویږي په عمل. الله قرآن کې فرمایي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چې په ځمکه په وچه او په لمده چې څومره فساد خور شو نو دا د خلقو د لاسونو نه خور شو. د لاسونو نه نو لاس عمل کوي نو د اکشن بریکشن راځي. نو که څوک ځنګلات وي دا خو ساينس وایي چې بیا ډیفارسټریشن وشو، دا چل کېږي هغه چل کېږي. خو قرآن خو دا خو بیا تحقیق په مونږ پرېښودو چې ته اوس خپل تحقیق کوه چې ته څه وایې هغه وایه، ستا د تحقیق دروازه کولاو ده. خو الله فرمایي چې په ځمکه او اسمان کې، په ځمکه او په یعنی په وچه او په لمده چې څومره فساد دی دا د انسان د لاسونه دی. الناس لفظ راغلی دی. نو که مسلمان دی او که کافر دی د لاسونه به څه کېږي؟ فساد کېږي. نو چې فساد کېږي د هغې نتیجه به مونږ ته عذاب په صورت کې میلاویږي. ځکه کې الله فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی دا د سوره شورا آیت دی. الله فرمایي چې تاسو څه کوئ تاسو ته سر رسي نو دا ستاسو د لاسو د وجې نه تاسو ته رسي. نو مونږ دا یعنی به حیثیت مسلمان دا مونږ یعنی زمونږ به ګناهونه می زمونږ به هم ګناهونه همي چې مونږ ته سره رسي، زمونږ د ګناهونو د وجې را رسي، زمونږ د بدعملۍ د وجې. بدعملي یوازې دا نه چې د پرسنلي ګناه کوي، د اجتماعي ګناه کوي، یعنی په روحاني اعتبار سره دا هم ګناهونه دي. په دې الله خو کله بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي آغا یو شعرم دے اور فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. کہ یو سڑے انفرادی گناہ کوي الله په سترګې پټوي، خو کده ملت به حیثیت ملت او من حیث القوم گناه فحاشی عام شي نو بیا د هغې عذاب باندې الله سترګې نشي پټولی، هغه به راځي. بونیر سیلاب دی که د سوات دی که د صوابۍ دی، دا ټول سیلابونه چې دي نو دا راته وایي مولانا صاحب چې دا زمونږ باندې ازمایش دی که د عذاب دی؟ دا ټول خلک مطلب دې ته ګوري که نه، که مونږ وګورو نو لکه پاشي ډېره سیوا شوي ده. هغه یوازې په منګوره کې نه ده، هغه په صوابۍ کې نه ده، په بونیر کې به یا نه کلی دی غوډر مطلب دین باندې مین خلک دي. خو لکه خلک وایي چې دا عذاب دی، نو دا آیا عذاب دی که دا په موږ باندې ازمایش دی، امتحان دی؟ نو د سهده پورې یعنی موږ د دې خبرې نه انکار نشو کولی چې قرآن او حدیث وګورو چې څومره آیتونه دي په هغې کې الله فرمایي چې دا ستاسو د لاسو کمایي ده، لهذا څه عذاب چې میلاویږي نو دا به د لاسو د کمایۍ او د بدعملۍ نتیجه ده. د دې خبرې نه انکار نشو کولی. که مونږ په سوشل میډیا فحاشي وګورو، په ټیک ټاک باندې یا په ټولو څیزونو باندې وګورو نو دا من حیث القوم اختیار شوې ده، د یو کس نه ده. نو د دې وجې نه د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې دا ګنې د الله عذاب نه دی. خو بیا دا خبره چې آیا د الله دا نور خلق هم ګناهونه کوي
کافرانو ګناهونه کوي نو په هغوی ولې نه راځي. نو بیا د دې دا جواب دی چې مونږ قرآن او حدیث وګورو نو بل ځای کې الله رب العزت د مسلمانانو د درجاتو اوچتولو دپاره لکه مثال یو سړی هغه نیک عمله دی خو په دې عذاب کې وفات شو نو آیا داغه سره نو په دې کې حدیث شریف دی دوه درې احادیث دي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا دا کوم نیک عمل او بد عمل دواړه په دې کې عذاب کې سي خو بیا چې د قیامت پر ورځ پاسيږي نو په خپل نیتونو به پاسيږي یعنی د نیک عمل سره به د نیک عمل بدله میلاويږي او بل ته به د بد عمل میلاويږي. او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مطلب د وبا راغلی یو طاعون راغی او په هغې کې څوک وفات شو یعنی دا عذاب دی. هغه فرمایي دا وبا طاعون لایک کرونا وایرس او دا په تاریخ کې یو وبا تیر شوی د طاعون عمواس انګلیش کې ورته بلیک ډیت وایي بالکل نو هغه تیر شوی ده نو هغې بالکل کلی په کلی ختم کړي نو حضرت عائشه رضی الله عنها د هغې نه مخکې فرمایلي چې دا وبا ده یو عذاب دی او که دا راشي شهیدی نو لہذا دا د مسلمانانو او د دې خبره نه ده بلکې هر سړی به بیا په خپل نیت باندې الله رب العزت پاسي. او بل طرف ته مونږ دا وایو قرآن او حدیث وګورو نو الله رب العزت دا فرمایي چې کم تکلیفونه مصیبتونه راشي دا د یو مؤمن بنده د درجاتو اوچتولو دپاره الله دله یو سټیج مقرر کړی چې دی زما خوښ دی چې دی دې سټیج ته ورسومه خو دی په عمل نشي رسېدی نو الله بیا فرمایي چې په دې لږ تکلیف مصیبت مالی جانی اولاد وغیره راولمه نو دی صبر وکړي نو دله زه هغه درجه او هغه مقام ورکړم. نو زموږ د مسلمانانو دپاره قرآن او حدیث آخري او بیا د ټولو نه ښه عقیده دا ده چې مونږ به دا ووایو چې دا الله زمونږ یو امتحان اخیستو لکه دا خو متاثرین دي د کوم ځای کې چې سیلاب راغلی دی کوم ځای کې چې کوم د تکالیف دي نو مونږ له څه پکار دي عامو خلکو له څه پکار دي لکه چې کم سیلاب راغلی د هغې نه علاوه چې کم نور خلک دي هغو له څه پکار دي هغو له څنګه چې ما ووی روحاني او مادي طور دغه پکار دی چې هغوی د هر څه نه روحاني طور ځان مضبوط کي او مادي طور ځان مضبوط کي. الله د دې حکم کړی دی چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تاسو خپل قوت تیاروئ چې د دې څیزونو نه یعنی بچ شي د الله دا یعنی موږ دې ته تکوینی امور وایو یعنی دا خو به الله کوي او دا به کیږي خو انسان ته مکلف مخلوق وای د مکلف دی به سنه سکی دی به سنه لاس خپې خوځي دی به د الله عبادت کوي د خپل ځان دپاره به هم سکی. نو زمونږ دپاره دغه دوه لارې دي چې روحاني او مادي طور ځان مضبوط کو. مولانا صاحب آخر کې زمونږ کتونکو ته پیغام خدا دی چې څومره هم یعنی زمونږ ګوري تاسو اوري او کتونکي دي اوریدونکي دي نو دا دی زمونږ د عمل ذریعه وګرځي په دې مونږ عمل وکړو چې زیات عمل پې وشي نو مونږ بعد یعنی الله ته غاړه خلاص شي. بل دغه خلکو دپاره د دعاګانې وکړو د هغوی سره د مونږ مالی او جاني مدد وکړو کم شهیدان دي چې الله پاک د هغوی وبخي او مونږ د خپل مادي اسباب که سوشل میډیا ده که هر څه دي دا د ښه دغه دپاره استعمال کو. ډېر ښکلې خبره ده مولانا صاحب تاسو اخر کې زه ډېر زیات شکریا ادا کوم چې خپل قیمتي ټیم مو راکودل چې راغلی. شکریا ډېره مهرباني جزاک الله. یقینا د مولانا صاحب ډېر زیات ښکلې خبرې وکړې او زمونږ تپوس هم دا و چې آیا دا کم د موجوده سیلاب چې دی نو دا آیا عذاب دی که ازمایش دی امتحان دی نو د مولانا صاحب د خبرو نه مونږ دا اندازه کولی شو چې او په دې کې زمونږ اعمال چې دی هغه پکې راشته لکه زموږ د اعمال د وجې نه الله پاک په باندې یو قسمه عذاب ورته نه شوي د امتحان راتلی شي نو دا مونږ باندې یو ازمایش دی یو امتحان دی پکار دا چې مونږ په خپل اعمالو باندې چې دی نظرثاني وګورو که زمونږ مطلب یو اجتماعي چې کوم ګناهونه دي چې هغې نه مونږ ځان وساتو نو انشاءالله الله پاک غفور و رحیم دی هغه به د دغه شانتې عذابونه مونږ بچ کوي انشاءالله د بل پوډکاسټ د بل اپیسوډ پورې اجازت راکړئ الله پاک